باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. دې ځای کې دا خبره کوي چې د حاکم قاضي څه کومه فیصله وکړي که نه دي دا معنی نه ده چې بس حرام شی به ورسره حلال شي یا حلال شی به ورسره حرام شي. مثلا شی حرام د قاضي چې دا حلال ده نو د هغه په احلال سره تحلیل سره یو شی حرام نه کیږي یا همدا شی ته هغه د یو شي په باره کې تحریم وکړي که نه شی حرام نه ګرځي. ښه که کوم شی حلال حرام ما هغه به ښایسته دا حلال ده دا حرام ده. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای زوی عام بشر یما یعنی ذات اس خوشاندیم بشر خها افضل البشر اجمل البشر اکمل البشر احسن البشر اجود البشر پیغمبر علیہ السلام وو او دی الله تعالی شو نیازبینو خودی سره پیغمبر علیہ السلام دا ویل چې ګوره علم غیب ما ته پته نشته کنه علم غیب خو الله سره خاص ده صدا حق به دي چا جوړیږي کېدای شي ماته سړی په سلا راوړي او حق دی هغه نه جوړیږي او په ظاهر باندې کېدای شي دا ډېر چکنا چوپړ وي او ډېر شي چرب اللسان انسان دی خلی نه تیز وي ژبې نه سم دی پټاخې ولا چکوي نو په دې حالت کې کېدای شي چې ډېر دلایل پیش کړي او داسې خبرې تیرې ویرې وکړي چې د دویم خصمونه خاموشه پاتې شي ساکت پاتې شي. نو که دې حالت کې ما هغه دپاره فیصله وکړه په دې ځان ښه پوه کړي چې د ما په فیصلې کولې سره هغه شی خو دې ته حرام و آیا دې ته به حلال وګرځي که څه ولې هېڅ کله حلال نه ګرځي. همدا شی ته که یو شی وسړي حق جوړېږي حلال د هغه دپاره او وګرځېدلو بل دپاره آیا دې دپاره دا حرام شو بل دپاره حلال شو آیا داسې کېدلی شي هرګز نشي کېدلی. حق څه دی شاوي دی ماغه به وي که نن نه وي سبا آخرت کې خو به خامخا ورکوي. صحیح ده زه هم وي بشر یم په دې ځان ښه پوهېږئ داسې نه چې چکنه چپړي نه چې کار اخلی او بل سړی خاموشه پتې کوئ نه دي کې تاسو ته شی نه حلالیږي بلکې چا حق وي هغه به حق وي وګوم سړي نه حقه شی راواخیستو هغه دپاره به د جهنم سکروټې وي. همدا خبره پیغمبر علیه السلام وکړله وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ستاسو ماته جګړې نزاعات تنازعات براوړئ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ زه یو بشر یم. بشر یم څه معنا ده یعنې زه هم یو چې شی انسان یم که نه علم الغیب خو د الله خاصه ده. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْض کېدای شي چې یو سړی ډېر چرب اللسان وي او ډېر مرچوبي مساله یې خوړلې ژبې کې تیز وي او کوم خلق خو ساده سالن خوري خو ژبې نه کمزور وي غریب کنه چکنی چپڑی باتیں تو وہی کر سکتے جو کیا ہو مرچ مسالہ زیادہ کھاتا ہو نہ کېدای شي څه په تاسو کې یو کس تیز وي. دا خبره خو صحابه ته شوي ده که نه خو اصل مخاطبین یې مونږ لوګ یو که نه هم لوګې. بیا مخته څه وایي وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ زه خو د هغې مطابق فیصله کوم چې کومه ساکشات سره موجوده وي میں تو ساکشے کے مطابق کیا کروں گا فیصلہ کروں گا. کوم ثبوت وي سړي سره دلایل کوم طرفداري کوي که نه هغه مطابق فیصله کېږي که نه زه څه واورم هغه مطابق فیصله کېږي دي ته خو به نه ګورې چې دا سړی ډېر دیندوری او دا سړی شی کم دیندوری نه د دیندوري تبویر کو نه دې کې نه چلېږي دین مین خبره نه یم دې کې د دې خبره نه چې دا سړی بادشاه ده او دا فقیر راغلی دې کې دلایلو ته کتل شي بیینې ته کتل شي ثبوت ته کتل شي پروف ته کتل شي کس کا پروف کیا ہے اسٹرانگ ہے. صحیح ده خانه مخته هم دا خبره کول غواړي فمن قویتو پس کوم سړي دپاره ما فیصله وکړه له من حق اخیه شیئا د هغه د ورور د حق نه څه شي فلا یخذ هیڅ کله دې وانلي هیڅ کله دې وانلي فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة دا خو د جهنم یوه قطعه ده ټکړه ده اورنګار د سپروټ دي دپاره. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر لسمک حدیث تی انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته
من بعض فمن قطعت له من حق أخيه شيء قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. دی باب کی دا خای چې سړی د داسې شي دعوا کوي چې د دې هېڅ کله نه جوړېږي خو بیا چې شی کوي دعوا کوي او باقاعده هغه دپاره لړاو کېږي ځان نه لړاکو مرغ بناتا ہے نہ ځان نه چیزیں کله لڑاکو مرغ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کیا کر رہے یہ بل والا حق هړف کوي هغه ته بس د شوالی پنډې ورته والي د دې متعلق ډېر سخت وعید راغلی پیغمبر علیه السلام نه. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة قال حدثني أبي قال حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدئلي يا الشيخ الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ساغدی پیغمبر علیہ السلام دا اوریدلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمیل من ادعا ما لیس له کوم سړی دی داسې شي دعوا کوي چې د هغه نه جوړېږي خو یې دغه کراک دی مو جوړېږي دا بوری مو ده دا هغه کوڼی مو ده دا ونی مو ده دا څړی مو ده دا پلانکای شی مو ده خو د دې هېڅ کله نه ده په خوب باندې فلیس منا دا سړی دی مو امتي نه شو ولیتبوأ مقعده من النار دا ځان دپاره ټیکانه کور رهایشګاه عرش جهنم کې جوړ کړي ځکه زه پردي حق ونې دی لیونسپي غونې ورتلونه ده. وبه قال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام حدیث تا من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم کوم سړی د بل سړي مدد کوي د داسې فیصلې کې سا کې په بل باندې ظلم کېږي خدا ورسره شده وي لوړ وي جانبداري کوي یا د ظلم باندې څه کوي د هغه اعانت کوي هغه دپاره دلایل رالټوي هغه دپاره ثبوتونه لټوي حالانکې دې ته ښه پته چې دا سړی په غلطې ده خدا ورته لګي د ثبوتونه لټوي څه طریقې سره د دې دعوا ثابته شي فای ثبوت کو پهنچ جائے تو لم یزل فی سخط الله حتی ینزع سفری د دغې فیصلې نه لاس نه وي اخیسته رسته شوی نه وي دا به د الله غضب غصې کې نرزګي کې اوسي. باب البینة علی المدعی والیمین علی المدعى علی. دی باب کې ته کلی او انده شیطات شا کلی مسله کلی قاعده تخی قاعده کلیه هغه دا کنه کوم سړی مدعی وي دعوا وکړي وشي هغه باندې ضروري ده چې دا تشو دعوا باندې څه نه ثبتېږي که نه چې تشه دا که دا شی مو د څنګې ته د چي ته نه راوړو کوم ځای نه راغلی ثبوت راوړه ګواهان راوله دوه نه ګواهي ضروري ده بینه وپېش کوي او که دې سره بینه نه مثلا یې چې دا شی مو ده خو بینه غریب سره نشته اوس بدي حالت کې د کوم مدعا علیه څه ده چې باندې دعوا شدیده وویل چې ته قسم وخوره چې دا شی د دې ده او که نه ده او د دا ده او که نه د دې باندې قسم وخوره که قسم یې خوړل شو ټیک شه قسم نه خوري ورځ ورځ ته کېږي مطلب دی چې دا شی د دې نه ده که نه نو قسم چې کله خوري که نه ډېر داسې شی ایمانداره کاس وي انشاءالله قسم بیا نه خوري. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي لو يعطى الناس بدعواهم کچې خلکو دي تاسو په دعوا باندې څه شیان ورکول شو زره بس دعوا کړی د شی بیتاوي نه ادعا ناس دماء رجال واموالهم نړر د سي خلک شتا کنه سي خلکو مالونو او دي زنونو داوی به کړي سمو په دي حق جوړيږي خلکو نو سنجیتا ده خود شبه کوي دلیل براوړي ثبوت براوړي ساکشا بدر سرای ثبوت د سره نه ته بسنګ یو شای ثابت دي سړي باندې توبینه ور باندې ده څنګه بسوته سدي سړي باندې تو شدا مول ور باندې ده نشي ثابتول کنه دي لپاره دلیل ضروری ده کچېر دا بینې نه و دا ثبوت نه و دا شون نه ډېرو خلکو په یو بل باندې داویر جوړوله ډېرو خلکو بل صدا خزف لکه شي باندې ګیره شي ده خو بس دي لپاره څلور ګواهان ضروری دي اجي صاحب ولكن اليمين على المدعى عليه
بس قسم به چې د په چا باندې رسي مدعا علیه باندې رسي او مدعا علیه خو بیا دومره نه ده تکړه که نه شو کې قسم وخوري. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس قال دا اشعث بن قيس وایي چې كان بيني وبين رجل من اليهود أرض زما او د يهودي منځ کې وه ځمکه وه د هغه متعلق مو خپل منځ کې تنازع وه فجحدني هغه انکار وکړو فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ته مې راوستو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر رسول ما نه تپوس وکړو هل لک بینة ګواهي در سره شته قلت ما ورته ویل لا ګواهي خو نشته قال لي اليهودي يهودي ته وی احلف قسم وخوره قلت پیغمبر رسول ته مې په جواب کې دن يحلف فيه یا رسول الله خو به قسم وخوري دا د خلکو د قسم څه قسم پروا خو مونږ ته وي فيذهب بمال زما مال خو بس دسې یوسي فأنزل الله سبحانه الله تعالی دا آیت نازل کو ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الى آخر الآية چې کوم خلق په قسمونو باندې د کلکو وعدو باندې لک شان د مال دپاره قسم وخوري نو دا به آخرت کې ځان دپاره اور واخلي که نه سکورواټې به جمع کي تباهي ده. باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا دی باب کې دا خایس یمین فاجره یمین آسما یمین کاذبه درې واړه ورته ویل شي څه دروغو قسم خوري او دی په ذریعې سره مال رکټ کوي دی بل سړي ور د دې څه وعید د دې څه سزا ده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر الاسلام ارشاد دی من حلف على يمين وهو فيها فاجر کوم سړی قسم وخوري او په هغې کې چې کاذب وي دروغجن وي يقتطع به مال امرئ مسلم یو مسلمان سړی مال پې کټ کول غواړي نه داسې مفته کې چېرته کیدی شي لقي الله وهو عليه غضبان چې کله الله سره ملیږي په داسې حالت کې به میلاو شي چې الله به ته سخت غصه وي سخت ناراضه وي یعنې داسې سړی به بیا عقاب موندي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب ان ابا امامه الحارثي حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه کوم سړی هم د قسم په ذریعې سره د بل سړي مال ځان ته راکټ کي وی ګټي نه د په دې خوشحال ده نشي الا حرم الله عليه الجنه الله به دې باندې جنت حرام کی واوجب له النار جهنم به ورله واجب کی. فقال رجل من القوم هلته یو سړی وغوي یا رسول الله وان کان شی نصیرا اگر چې لک شان دې شی وي قسم یې وخوړه بیا به هم جهنم ته ځي وان کان شیئا یسیرا لکه چاکلیټ ژابله قال وان کان سواکا من راکن اگر چې د مسواک څه ده د دومره ټوکړه چا نه قبض کړه که نه د قسم په ذریعې وخوړله او حاصل یې کړله نو دا به هم جهنم ته ځي. باب الیمین عند مقاطع الحقوق دی باب کې د ښایي څه د حقوقو راکټ کولې ټیم کې قسم خوړل وغیره دروغو باندې قسم همده شی ته قسم کې شک ول تغلیظ وغیره کول او بیا دې باندې ډډه کېدل دروغو قسمونه خوړل دې سره سړی د جهنم مستحق ګرځي. وبه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية وقال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا کوم سړی زما د دې منبر سره ځای کې قسم وخوړو سمنه تغلیظ شو که نه کله کله په قسم کې تغلیظ هم راوستی شي سختي قسم وخوره نن ورځې جمعې ورځ د دې مازدیګر وخوره او منبر سره وخوره او ښه په زړه په سره وخوره که نه چې ما دا کار نه دی کړی او دا شی زما حق نه جوړېږي نه خبره سختېږي سړي ته که نه ورچیني لږ اسانه وایي دا خو مسجد ته دننه کړم وایي منبر سره یې ودرولم خبره سختېږي که نه سختېږي
نه تغلیظ پکې راځي بیمین آثمة د دروغو قسم د منبر حزم د منبر سره نه تغلیظ وي دا مثلا که منبر سره نه بیا ګناه نه وي هر ځای کې به ګناه خو تغلیظ دي د پاره کې حالف د خپل قسم نه وګرځي شاته شي فلیتبوأ مقعده من النار ځان ته د جهنم کې ټیکانه جوړه کړي ولو علی سواک اخضر اگر چې د شین مشواک باندې چوکچې شو وخوري قسم وخوري نه ځان به د شی تباه کړي وبه قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر ولا أمة عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار